بل دا راګڼل شي چې د جادو یو قسم دارې حقوق زوجیت. دا حقوق زوجیت من انسان قادر نه، یعنی انسان خپل کورواله سره کورواله نشي کولی، او دا د جادو خطرناک او انتهایی تکلیف دا قسم دی. الله دې موږ دې نه وساتي. نو د دې علاج خولې داسې دی چې د اوه پاڼې شنې د بیري دا به راواخلي او وبټکوي او دومره اوبو کې به دا واچي چې هغه اوبو باندې دی غسل کړي او اوبو دله پوره شي، او په دې اوبو باندې سورة الاخلاص، سورة الکافرون، سورة الاخلاص، سورة الفلق، سورة الناس، سورة الاعراف، آیات سحر 78 نواله تر 82 پورې، او سورة الطه آیاتونه تر 65 نواله 68 پورې. دا آیاتونه دې په دې اوبو باندې ولولي او دا اوبه دې لږې وڅښي او بقایا اوبه چې دي په هغې دې غسل وکړي، نو انشاءالله دې به کوروالی به کولی شي، یعنی حقوق زوجیت به دې ادا کولی شي. دې نه علاوه په کوروالی کې کوم رکاوټ دی، هغه د رکاوټ وجه سبب یا خوف دی یا وهم دی، نو هغې لپاره هم انسان دا عمل کولی شي، او چې ضرورت محسوسیږي نو دا 2-3 ځلې دا عمل وکړي، نو انشاءالله الله تبارک وتعالی به انسان ته شفا ورکړي. یو خبره دا ده چې بعض خلک دي، بعض خلک هغه اکثر تا به خیال کړی عاملونو خواله دي که نه، نو هغه عاملونو خواله دي هغوی بیا داسې یو قسم منترې وي چې د هغې څه معنی نه وي، نو معنی بالکل وي نه، یو کفر پکې. او بعض خلک داسې دي چې هغوی عاملینو خواته دي هلته کې ساوري حلالوي د پیریانو قربت حاصلولو لپاره، نو دا انتهایی یو غلط فعل دی، شیطانی فعل دی، او دا شرک اکبر دی، او دې نه اجتناب پکار دی. نو الله تبارک وتعالی دې موږ داسې قسم جادو نه وساتي، او دا د هغه جادو علاج دی چې کوم جادو په وجه باندې د انسان حقوق زوجیت ختم شي، نو هغه انسان له دا پکار دی چې دا کار وکړي.